الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زما عزت مندو مسلمانانو حاضرینو، الله جل جلاله لزما واستاسو کامل ایمان نصیب کی، او الله دې زمونږ اعمال د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق کی. مسلمانانو حاضرینو، په مخ د ځمکه باندې الله جل شانه دوه قسمه خلق پیدا کړیو. ځمکه او اسمان به نه بیا هغه خلق وویني او نه د هغې نه مخکې لیدلي وو. یو ته ویل کېږي انبیاء کرام، بل ته ویل کېږي صحابه کرام. انبیاء کرام ډایرکټ د الله شاګردان او صحابه کرام ډایرکټ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردان. د انبیاء کرامو تربیت ډایرکټ الله جل جلاله کو او د صحابه کرامو تربیت ډایرکټ جناب محمد رسول الله کو. صحابه کرام معصومین عن الخطا خو نو، خو محفوظین عن الخطا و. که څه خطا او غلطي دا به کېده نو فوراً به نبی علیه الصلاة والسلام په هغې تنبیه کول او هغې به یې د لاسه رانیول او د هغه ګناه او د هغه خطا نه به یې را دېخوا کول. او یو زبردست ټولګې د صحابو نبی علیه الصلاة والسلام تیار کړ چې د نبی علیه الصلاة والسلام کم اخلاق و کم عادات و هغه ټول صحابو ته منتقل شو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چاہتے تپوس کو چې د نبی علیہ السلام اخلاق سو، فرمائی کان خلقه القرآن. د پیغمبر علیہ السلام اخلاق قرآن دے. گویا قرآن په مجسم شکل کې د نبی علیہ السلام په شکل کې عملی طور پیش شوی دی. یعنی نبی علیہ السلام د قرآن عملی نمونه وه. عملی طور یې مونږ او تاسو ته هغه څه پیش کړه څه چې په قرآن کې وو. او که مونږ او تاسو وګورو نو نبی علیہ السلام یو جماعت د صحابه
دا سے تیار که 1,24,000 تقریبا. نو په دقه تعداد کې انبیاء کرام هم تقریبا 1,24,000. په دې صحابو کې بدری صحابه 313 نو د انبیاء کرامو په لیست کې چې کوم رسولان تیر شوي دي هغه هم 313 د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام فرمایي اصحابي کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم. بأیهم اقتدیتم چې د کم یو هم تاسو اقتدا وکړله اهتدیتم تاسو به په هدایت شي. نبی علیہ السلام فرمایي زما صحابه په شان د ستورو دي چې تاسو د چام پیروي وکړه تاسو به په سمه لار شئ ځکه چې صحابه 100% د نبی علیہ السلام په لار باندې روانو. الصحابة كلهم عدول صحابه ټول په ټوله عدل کوونکي انصاف کوونکي. نو صحابه دا ناشنا خلق په مخ د ځمکه باندې تیر شوي دي او الله جل شانه په خپل داغي امتحان اغسته دي چې دې ته پیغمبر علیه السلام سو او خودل د یاد کړو که یاد نه کړو هغه سي تربیت او شو که او نه شو. الله په خپل فرمایي اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى د تقوا امتحان اغسته دي الله ولا پیپر او پرچه تیار کړی دا الله ته امتحان اغسته دي چې بدی کې تقوا او للهیت شته او که نشته. کم اعلی درجه اخلاق چې په پیغمبر علیه السلام کې و چې الله ورته فرمایي انک لعلی خلق عظیم. نو الله د صحابو امتحان اخلي چې په دې صحابو کې شته او که نشته. بیا الله جل شانه د پاس کېدو سرټیفیکیټ ورکوي اولئک هم المؤمنون حقا. عمده رښتونی او پاخه مسلمانان دي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. په هر معامله کې وګوره اخلاقو کې وګوره فقر او فاقه کې وګوره سخاوت کې وګوره په زکات او په صدقاتو کې وګوره د فرایض په ادایګۍ کې وګوره د تهجد په اهتمام کې وګوره په معاشرت کې وګوره په معاملاتو کې وګوره په هر ځای کې او په هر معامله کې او په هر عبادت کې په معاشرت کې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین 100% د پیغمبر علیه السلام اتباع کوونکي ښکاره شو. نو الله جل شانه آیاتونه راولېږل اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون. الله کامیاب کړ الله جل شانه هم دک خلق کامیاب. بیا صحابی د پیغمبر علیه السلام شاگرد پزمکه ګرځي او आवाज د عرش نه بره اوریدي شي आवाज په اسمانونو کې اوریدي شي. دا ولې دا د پیغمبر علیه السلام د تربیت نتیجه وا او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د پیغمبر علیه السلام شاگردی اختیارولو په کامل او اکمل طریقې سره د پیغمبر علیه السلام کامله اتباع وکړله. نو الله جل شانه په دنیا او آخرت کې کامیاب کړل. دی وجه نه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اصحابي کالنجوم فبأیهم. بیا الله د اسمان ستوري وګرځول. بیا الله جل شانه فرمایي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. بیا د هغې د الله رضا حاصلول دا مقصد وګرځېده. ذلک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل. په تورات او په انجیل کې الله جل شانه مثالونه ورکړو چې د نبی علیه السلام به داسې شاګردانی او داسې شاګردي په کار ده. نو د هغې اعمال او د هغې ایمان الله جل شانه د کامیابۍ معیار وګرځو. الله فرمای فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. څنګه چې صحابه ایمان راوړی دی او څنګه اعمال کوي او په کومه لار روان دي که چېرې تاسو هم دقسې ایمان واله شوی او داسې مسلمانان شوی لکه څنګه چې صحابه دي
فقد اهتدوا نو تاسو به هدایت مومه. ګوره بیا الله جل شانه د ایمان او د کامیابی معیار صحابه وګرځول. دومره عظیم خلق ته جوړ شو چې زمونږ د پاره هغه د ایماندارۍ معیار وګرځېده چې که چېرې تاسو مسلمانان کېدل غواړئ، ایمانداري کول غواړئ، ایمان راوړل غواړئ، د صحابو په شان ایمان راوړئ. او الله جل جلاله د صحابه زړونه داسې کړل چې په خپل منځ کې شیر او شکر او د کفار او مشرکینو دپاره وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، د کفر او فسق نه نفرت، د کفر نه نفرت د الله جل شانه د صحابو په زړونو کې واچو. او الله جل شانه فرمای که چېرې تاسو کامیابي غواړئ نو زما د پیغمبر اتباع وکړئ. او پیغمبر علیه السلام فرمایي که کامیابي غواړئ زما د صحابو په لار باندې لاړ شئ، ځکه چې دا کامیاب ترین خلک، دا عظیم الشان خلک. الله جل شانه په دنیا کې د جنت سرټیفیکیټ ورکړی دی، اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون السابقون الاولون رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله جل شانه له دین رضا شو او دی د الله جل شانه نه رضا شو. وعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار، الله جل شانه تیار کړی دی دې لپاره جنات تجري تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. الله جل شانه فرمای دکه غټه کامیابی ده. نو که کامیابی غواړئ نو الله جل شانه فرمای تاسو د دکه خلکو اتباع وکړئ. دکه زمونږ مشران دي، دکه زمونږ اصول او فروع دي، د دې مونږ او تاسو اتباع وکړو، د دې په لار باندې روان شو. یقینا خبره ده چې مونږ او تاسو به په دنیا او آخرت کې کامیاب شو.